بیمار دی روجه ولا خنه ده که روجه نیسی مرض سیوا کیږي که روجه نیسی بیماری اوږدیږي که روجه نیسی بیماری ټیکیږي نه ځکه یې دپاره خوراک په ټیم ټیم باندې دوايي په ټیم ټیم خوړل پکار دي نو که داسې بیمار هغه روجه ونه نیسي خیر دی خو مونږ 11 میاشتې چېرته مونږ ته د ګردو بیماري نه یاده خو چې د شعبان د اخرنۍ 2 ورځې پاتې شي پکې که نه نو بیا مونږ یو استاد جي ما د ګردو تکلیف دی نو زه روجې به نیسم که به نه نیسم ټول عمر د ګردې دپاره وریجې خوړل وله منه دي هغه دی په شپېتم کلي کې خیرات نه پرېږدي هغه د دا یاد نه چې زما د ګردې تکلیف دی جي ما د ډاکټر وایي چې وریجې به نه خوري ما دا پلانکې تکلیف دی ما له ډیوب نه دی ښه ما له کوک نه دی ښه ما د تکلیف دی معدې د ګردې د پلانکې تکلیف دی زخم دی د ته نه یاده خو چې روجه راشي بس بیا مونږ ته د ګردې تکلیف هم رایاد شي د معدې تکلیف هم رایاد شي څوک وایي پکې کاڼي دي او څوک وایي خښتې پکې پرتې دي نو په ځان له په زور باندې بیماري یو سړی بیمار دی الله دې صحت ورکړي مونږ دا نه وایو چې یو سړی په ځان په زور بیمار کوي نه بعضې خلک ځان له روجې نه د بچ کولو لپاره بس ځان له په زور باندې پخوا به د پنجاب خلکو وي رمضان جاڼی او پټان جاڼی اوس نن پښتانم ډېر نوجوانان سره د صحته د روجو اهتمام نه کوي الله دې ورته پوهې ور نصیبه کړي الله دې د دین قدر ور نصیبه کړي الله دې د خپلو احکاماتو مینه او محبت نصیب کړي دا د الله نه یره په اړه کې نشته مونږ بیا ځان په زور باندې موږ خو خدای ته دوکه نشو ورکولی که ته وایې پکې ګورده کې کاڼې نه لوی ګټه پکې پرته ده هلکه زه مه نیسه روژه نو ماله څه نقصان دی نقصان خو دې خپل وکړو نقصان دی خپل وکړو نو یو دا خبره دا ده چې کم سړی بیمار دی او علما کرام فرمایي چې دته به هغه ډاکټر وایي چې کم کوالیفاید دی چې کم تعلیم یافته ډاکټر دی داسې نه په کلي کې دغلته یو ډاکټر یو چېرته د بل چل مل یاد کړي دوایانو نومونه یاد کړي هغه هم تاته وایي چې په دې دړ راځي به ستا د ګردې مسله ده د معدې مسله ده او ته روجې مه نیسه بس تا د روجې معاف دي یا به یې وروسته ونیسئ نو داسې نه چې هغه د دغې مرض ماهر دی هغه به تاته وایي دا هر چا نه او بیا هم علما کرام فرمایي هغه ماهر ډاکټر چې کوم په خپل هم د روجې نیسي د صوم او د صلات پابند دی د دین اهمیت یې په اړه کې شته نن سبا ډاکټر له ورشي هغه ته کوی بسر مې دل دی هم ته وایي چې روجې مه نیسه ولې هغه په خپل یې نه نیسي نو په تا څه کوي چې ونیسي هغه مړه زما سره 2-3 ملګري نور هم سیوا شو دې وجې نه اهتمام پکار دی په وړو وړو خبرو باندې د روجې نه ځان وروسته کول نه دي پکار دا روجه دومره لوی عبادت دی دا روجې کې انسان بیا ټول عمر هم روجه ونیسي ټول عمر یې ونیسي د دې یوې روجې اجر ته ګورئ نه رسي دا یو خبره یاد ساتئ د دې اجر ته نه رسي نو په یو روجه به څومره تکلیفي مونږ ته د ټول عمر د روجې نیولو اجر د یوې روجې ته نه رسي مونږ بیا وروسته وایو مونږ به بیا وروسته ونیسو ډېرو خلکو ته ګوره وروسته روجې پاتې دي د شپېتو کالو د 40 کالو خلکو ته روجې پاتې دي بیا وروسته څوک نشي نیولی دې وجې دا یو موقع ده دې کې روجه ونیسو دویم یو اهم مسله هغه دا ده چې هغه سفر دی بیمار دی نو روجه که ډاکټر وایي مې نیسه پوهه ډاکټر دیندار ډاکټر دویم سفر دی نن دور سفر دا سفر دی دا آسان سفر دی 78 کیلومیټر فاصله باندې ته روان او هلته کې بیا ته مقیم نه د 15 ورځو نیت ته نه دی کړی دې ځای نه روان پېښور تقریبا 78 کیلومیټر جوړیږي او ته هلته ځې او هلته د 15 دن د قیام نیت نه کوې بیا په تلو باندې او ته مسافر یې خو هلته ورسېدې 2-3 څلور څو ورځې تېرې کړې خو نیت یې د قیام نه دی کړی د ډېرو ورځو د 15 ورځو د اوسېدو نو تر هغې پورې ته مسافر یې نو که ته روژه ونه نیسي نو خیر دی خو بهتره ده چې سړی روژه ونیسي ځکه نن دور کې سفر هم اسانې دي او نن دور کې چې چا ځای ته لاړ شي نو هم لکه هر سهولت برابري دې باندې اهتمام پکار دی
چې موږ تاسو دا ډېره لویه فایده د رمضان دا زموږ په وړو وړو بانو باندې په وړو وړو خبرو باندې زموږ خرابه نه شي. د اوس نه عزم وکړو د نیکو اعمالو عزم وکړو د اوس نه 5 وخته مونځ پابندي شروع کړو. بیا به رمضان کې تراویح مسانی بیا په رمضان کې مونځ د ماوستنې مسانی د ماښام به مسانی د سحر جمع به مسانی. خو حاله چې د اوس نه نیت وکړو د اوس نه مونږ تاسو که کمې راغلي او کمو منځونو کې د جمع اهتمام کې کمی د اوس نه ځان لرې کړو.